د ایمان تجدید دا د عزیزانو چې کله د چا د خولې څخه یو داسې توری ووتی مثلا دا یې وویل خپلې کوروالا ته چې تر الله را باندې ګرانه یې په دا خبره دی کافر سو یو سړی دا خبره وکړي شراب یې وڅښل بیا ویل شکر الحمدلله دا کافر سو په دې خبره که یو سړی راولاړ سو حرام یې وخوړل حرام روپۍ وې د سود وې د رشوت وې د غلا وې د قبضې وې الحمدلله زموږ هغې نه عمرې واجونه چې به کوي بیا تبلیغ کې ولاړ سي بیا مدرسه جوړه کړي مردارې روپۍ دي بیا حج لره ولاړ سي حاجي صاحب راغلی دی الله اکبر حاجي صاحب راغلی دی ابوالعظمت املا ویلې ولکه په پاتاو سړی جنت لره تللی قسم په خدای که یو مالداره سړی په ټول ژوند دوزخ له ولاړ سي او والله که یو غریب جنت لره ولاړ سي که په پاتاو کېدلی ځکه دا میرانو پر پاتاو ډېر لوی رش د غریب پر پاتا یو شی نه خو خبره د ژوند د عزیزانو د ژوند د ایمان تجدید دا د عزیزانو چې کله د چا د خولې څخه یو داسې توری ووتی مثلا دا یې وویل خپلې کوروالا ته چې تر الله را باندې ګرانه یې په دا خبره دی کافر سو نو به دی دا ووایي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کومه خبره چې ما وکړه یا الله پر دې خبره زه معافي غواړم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې کم توری تا ویلی دی د کم توری د وجه څوک کافر سوی دی هغه توری به خاص کر یادوي چې یا الله زه معافي غواړم پر دې توری باندې بیا به د هغه څخه مابعد کلمه وایه حتی علما فرمایي که تا حج کړی و اوس دویم وار بېرته مسلمان شوې بعضې علما فرمایي ته به د سره حج کوې ته به د سره بېرته حج کوې څونه عجبه خبره ده یاره او تجدید د نکاح بیا دا دی چې ایمان د سړي سره ولاړ سي نکاح هم ځي کوروالا هم لاړه تجدید د نکاح دا دی چې دوه کسان گواهان نارینه که دوه کسان یو سړی دوې زنانې دا کښېنوه د خپلې کوروالا سره کښېنه مهر معلوم که یا 5,000 یا 8,000 هر څو چې که ورکول نه ورکول بیا ضروري نه ده نو زنانه دې دا ورته ووایي چې ما خپل ځان و تا ته په 2 روپۍ مهر 5,000 و 4,000 په نکاح درکړی ده خاوند دا ورته وایي چې ما ته د خپل ځان دپاره په 4,000 روپۍ مهر یا 5,000 400 مې ښوولې دي ما قبله کړې دا نکاح وسوه صحیح سو دوه کسان به ګواهان وي که دوه کسان وو یو سړی دوې زنانې په خالي زنانو هم نه کېږي یا سړی راولاړ سو په خپل کور کې خپلې کوروالا سره ناستې راسم او تا نکاح تازه کړو هغه هم نه تازه کېږي ها که د هغوی وایي چې راسم او تا نکاح تازه کړو مهر نه غواړي ګواهان بیا هم ضروري دي مهر نه غواړي بیا هم ګواهان چې دي هغه غواړي خو بس عزیزانو الله دې ایمان نه رساخلي الله دې د خپل وحدانیت په خاطر ایمان نه رساخلي الله دې په خپل فضل و احسان ایمان نه رساخلي یا الله یو سکند ژوند بغیر د ایمان مشتمره کوه که زر کال ژوند راکوې بغیر د ایمان یا الله موږ نه غواړو یو سکند ژوند غواړم سره د ایمان بس دا کامیابه دي الله رب العزت موږ وساتي له داسې تورې چې هغه زما او ستا د ایمان خطره یې پکې پاک زما او ستا ایمان نعوذ بالله ولاړ سي فرماو تا ښځې چې دي هغه طلاق سي او زما او ستا ایمان د الله څخه ولاړ سي الله دې مو وساتي او کمې ویلي الله رب العزت تر هغه ګناه راتېر سي الله دې معافي راته وکړي الله رب موږ توبه ده یا الله کومې په رښتیا ویلي دي کوم په دروغ ویلي کوم په خطا ویلي دي کوم په قصده ویلي دي یا الله پر ټولو موږ معافي غواړو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي چې موږ مړو دا وایو لا اله الا الله